نوکانو هم دغه طریقه ده. خو نوکانو کې یو خبره یاد ساتئ، دې ته ګورئ ښه، د نوکانو چې دا کم بالکل دا سرمن به پکې نه ښکاره کېده، دې تاسو ته یو ضرر ویم. کم سړی چې نوکان قطع کړي او بالکل تر ویښتې وخوري، نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي داسې انسان ته لاعلاجه بیماري لګېږي، ښه هغه بیماري ټیکېږي نه. یا بعضې خلک داسې چې نوکان په خوله باندې کټ کوي، دا هم جایز نه دي. ښه دغه انسان ته لاعلاجه بیماري لګي، د هغې بیا علاج نه. ټیک شه، نوکان به تر دې ځای پورې هلې چې لږ لږ پکې پاتې شي. ټیک شه، او هر هفته به نوکان هم چې کوم دی نو هلې ښه بیا د دې ځای به کوم دی. بعضې خلک ویلی جي په لار کې ویښته پرېوځي نو مړې به کېږي، یا بعضې مسایل داسې دي. افضله دا ده چې نوکان کم کټ کې یا د ګیرې ویښته یا ویښته نو دا سیټ ته وغورځوه. دا ولې د انسان کرامت ته پکې دغه دی، ښه انسان ډېر شریف دی او اکرم. بعضې خلک دا خبره کوي یاره جي کور کې وي نوکان نشي کټ کولی، د مازدیګر ټایم هر ټایم کې کټ کولی شي، هر ځای کې کټ کولی شي، خو افضله دا ده چې سیټ ته یې واچوه. دا د انسان عظمت دی. جی سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا، سلام